نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم سورة التوبة لسم پارا یوسل وختم نمبر آیت دی مکہ آیاتوں کی جہاد قتال فی سبیل اللہ ترغیب او حکم بیان شو اس پدی آیاتوں کی ہم اللہ پاک جہاد قتال فی سبیل اللہ حکم ذکر کے جہاد کتاستا عمومی اعلان دا جہاد وشو تاسو د کفار مقابله تا میدان تا ټول خلق را اوزي بیا پتا سکی درانو او سپک ټول خلق میدان د جهاد ترا اوزي او کہ جهاد کے خاص کسانو جو جماعت تا حکم کو بیا با صرف اغا جماعت جہاد تزینور سوک دی نظر لکہ مثال دا مسلمانان و بادشاہ پا مجاہدین کی 1500 کسان وقل چتاس و پلانی زیت جہاد تلاش بیا با صرف اغی زینور بند او کہ دا مسلمانان و بادشاہ عموم اعلانو کے چٹول کزے لکہ جہاد تا میدان تا کزئی بیاو پاک خاص او عام کھول کوزی یا بدانی چی زمانوں میں اقسطے دو کنہ ذکر عمومی اعلان فنفیر عام کی ہر قسط دا جہاد قتال فی سبیل اللہ دوت الحکم یا اللہ جل شانہ فرمائی انفروا خفافا و ثقالا خفاف او ثقال پبارکی دا علماء تقریباً وہ اقوال یو قول دادی چی خفاف نمراد زوانان دی عمومی اعلان چوش زوانان جہاد تقوزئی او دا ثقال نمراد بڑاگان دی بڑاگان تقوزئی عمومی اعلان دی بین قول دادی کہ دا خفاف نمراد اگا خلق چی دا جنگ تیاری وی دا جنگ طاقت دری بیدار اغیدی جہاد تخوزی او دا ثقال نمراد اگا خلق چی دا جنگ تیاری وی اغیدی خوزی عمومی اعلان دریم قول دادی چی دا خفاف نمراد غریبانان دی چی مال دولت ورسرنی سپکوی او دا ثقال نمراد مال دولت والا خلق درانو چی دا مال دولت بوت بی پروتی غیدیم کوزی کول دیوزی سلورم قول دادی چی دا خفاف نمراد مالدار خلق چی غیبان دی گنان نفقی بوجنی اسانی ورطا خفاف او ثقال نمراد غریبانان خلق چی دنان نفقی دا گٹل دا وجه ندرانی پریشان اغیدیم جہاد تکوزی پنزم قولداری چی دا خفاف نمراد لکی اسلحی والا مجاہدین دیدیم کوزی او ثقال نمراد دا دیر اسلحی والا مجاہدین دیدیم کوزی چا سر لگ وصل دو کډیر د مچ اعلان وشو کوزي بس بیا وکوزي بغم قولدار چې د خفاف نمراد صحتمن خلق او د ثقال نمراد بیماران خلق
چې عمومي اعلان وشو نو صحتمند او بیماران ټول جهاد ته اوم قول دا دی چې د خفافا نه مراد ناواده کړي عذاب او د ثقالا نه مراد واده کړي چې په هغې باندې د وادو ذمه دارۍ په سر وي هغه دې وځي عمومي اعلان چې کله د نفیر عام حکم وشو عمومي اعلان وشو چې میدان د جهاد وځئ نو بیا به پکې بانې نه کوئ وځئ او بیا چې جهاد کوئ نو خپل مالم استعمال کوي او خپل ځانم استعمال کوي دا نه چې صرف چانده ورکوئ او جهاد نه ځئ نه په جهاد کې خپل مال او خپل بدن دواړه خرڅ کړئ دا جهاد کول دا ستاسو دپاره ډېر زیات بهتر دی که تاسو پرېږدئ ځکه جهاد د الله حکم جهاد د الله پاک رضا ده جهاد د اسلام اوچتوالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې جهاد ذروت سنام الاسلام اسلام کی اوچت زیدہ جهاد اللہ پاک فرمی استاذ دپارہ جهاد پر حدیث مبارک کے راضی اذا ترکتم الجهاد فسلط اللہ علیکم الذل او کما قال کله چې تاسو جهاد پرېږدئ الله پاک په تاسو ذلت مسلط کم قوم چې جهاد کړی دی په دنیا او آخرت دواړو کې عزت حاصل کړي او کم قوم چې جهاد پرېښودی دی نو هغه په دنیا او آخرت دواړو کې ذلت حاصل کړي بل زمونږ استاد محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت سره سره وی صفت د مجاهد باندې هم موصوف د نبی علیہ السلام یو نوم دی نبی الملاحم غټو غټو نیزو والا پیغمبر بل نوم دی نبی السیف توری والا پیغمبر مجاهد د دین ټول شعبې پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دي او په ټولو شعبو کې غټه شعبه د جهاد ده د جهاد په شعبه کې نبی علیه السلام ډېر خدمت کړی تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک هم په جهاد کې شهیدان شوي مخ مبارک کې د جنګي ټوپې چې کومې کړۍ تلې وې هغه هم په جهاد کې تلې او په مخ مبارک باندې پکاڼې چې ګزار خوړلې او په غاښونو چې شونډې ښکېدلې وه هغه هم په جهاد کې شوی و نبی علیه السلام یو لوی مجاهد یو مسلمان جهاد کوي یو مسلمان جهاد نه ځي او جهاد مني او یو سړی مسلمان دی او جهاد نه مني درې قسم خلک شو که جهاد کوي او مني دا ډېر لوی سړی په ټولو مسلمانانو کې د ده مقام اوچت دی یو مسلمان دی جهاد د نه ځي خو زړه کې شوق شته چې الله پاک مې بوځي مني یې دا مسلمان دی خو د جهاد د نه کولو د وجې ګناهګار به شمار شي او یو مسلمان دی د سره جهاد مني نه دا سړی اصل مسلمان دی حقیقت کې مسلمان نه دی دا کافر دی ځکه جهاد د قرآن کریم تقریبا د شپږو سوو آیاتونو مسله ثابت شده ده او دې ته انکار کوي نو د حکم شرعي د جهاد د انکار کول کفر دی دا به داسې شي لکه یو سړی لمونځ نه کوي نو ګناهګار دی مسلمان د لمونځ منې کوي یو سړی د سره لمونځ مني نه نه منم چې لمونځ شته دا سړی کافر دی ځکه دې د ګناهګارېدو نه وړي د انکار د جهاد انکار دا کفر دی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي تاسو جهاد کوئ په دې کې ستاسو لپاره ډېر بهتر وایي بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې انسانانو اقسام تاسو ته ما ذکر کړو چې شپږ قسمو
یو هغه منافقانو چې نبی علیہ السلام سره په جهاد ته نتلل او خصوصا د منافقانو نفاق نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته ډیر ښکاره شو هغه د تبوک په غزا کې ځکه تبوک په غزا کې نبی علیہ السلام عمومي اعلان د جهاد کړو ټول ځای د چندي اعلان عمومي چاند ټول راوړی او پدې کې منافقان باندې جوړې کې مونږ نزو زمون دا چل دي دروغ باندې الله پاک مخکې خبر کې چې دا خلق برادي تا د قسمونه کوي او ګرزان دوی کدا دروغ جندي والله يعلم انهم لكاذبون دا دروغ جهاد نزي دا منافقان بتا سره ال جهاد تدري چې د دې د دنیا پیدا و چون کې تبوک ډېر لري د مدینه منورې نه او دی خو ډیر سفر کول شو نه ځکه ایمان شوق هونه او کافر خو ثواب تم نه لري منافقان خو حقیقت کې کافران نو د مال حاصل دلم نو او د ثواب تمم نو نو دا منافقان تا نه ځکه پاتې کی او کنه دا مال غنیمت نږدې دی ودا سره خامخا تلوي په دینیت باندې چې مال به حاصل الله جل شانه فرمایي چې دا منافقان خپل ځان په خپل د هلاکت په گند کې اچي ځکه جهاد د نزي ایمان نه ورو معلومه ده شو د جهنم نه د ځان بچ کولو د پار بنیاد ایمان دی نو منافق ایمان نشته د ځان هلاک ویم د جهنم نه د بچ کېدو سبب اعمال صالحه دي ایمان سره نیک عمل او ایمان سره نیک اعمال کې دوی عمل د جهاد قتال فی سبیل الله منافق د دواړو نه خالی ایمان نم خالی او د عمل او د جهاد نم خالی نو دې ځان په هلاکت اچي الله جل شانه دې موږ تاسو ته د ایمان سره د نیک عمل توفیق نصیب نو فرمایي انفروا خفافا وثقالا تاسو وزید جهاد دبارا خفافا سبق وثقالا او درانو وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله او تاسو جهاد کی پخپل مالونو پخپل ځانونو د الله پاک بلار کی ذالکم خیر لکم دا جهاد تاسو پر ډیر خدي ان کنتم تعلمون کچرتا سفید لو کان عرض قریبا کچروی دا غنیمت نزدې جنگ نزدې او غنیمت آسان وسفرا قاصدا او سفر آسان سفرم آسان او غنیمت نزدې لتبعوک نو خامخات منافقان بس تابعداري کړي په جهاد ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن لری شو پتی باندې مزل هغه مشقت د سفر تبوک لري دي لیشنا ذکر وسيحلفون بالله او خامقادي بقسمنا کی بالله پاک باندې لو استطعنا لخرجنا معكم كثر من طاقت في خامقام تاثر جهاد لطلب يهلكون انفسهم دي هلاك بيخ بلزاننا والله يعلم انهم لكاذبون او الله پاک ویږي چې یقینا بي دروغ جن الله پاک ته معلومه ده واخذ